او دا حجر اسود کم ځای دا آدم علیه السلام د جنت نه ځان سره 10 څیزونه راوړي د دې جلالین محاشي د جمل او یو ساوي دې دواړو لیکلي 10 څیزونه یو په هغې کې د حجر اسود دا د انسان د سر عمره کاڼ دا حجر اسود او دا تک سپین وګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا حجر اسود په مخ د ځمکه په تعظیم او په عظمت کې داسې دی لکه د خدای خیلاس چې یو سړي چې دا حجر اسود ښکل کو دې دې پړه کې دا فرض کې ما د خدای لاس ښکل کو الله اکبر او داسې په الله خوشحالیږي لکه د الله لاس دې چا ښکل کړي د الله خو د مونږ په شان لاس نشته د غوښې او د هډوکو د مونږ په شان لاس نشته خدای له خو د مونږ په شان جسمیت نشته دی د جسمیت نه خو د مطلق جسمیت نه الله پاک دی مبرا منزه دا د تعظیم په بنیاد رب العالمین فرمای نو دا تک سپینو حضور پاک فرمای وی دا حجر نزل الحجر من الجنة را جنت نه راغلی او كانت ابيض من اللبن دا د پيو نه زیات سپینو سودته خطايا بني آدم د بني آدمو د ګناهونو تور کړی دی او زموږ علما لیکي وی چې کم سړی دا ښکل کی یا لاس ولا یو سی غلاس ښکل کی یا د لرې دی نه ورته استلام وکوي اشاره وکړي داسې دا ګناهونه ځان ته راکاږي لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي ګوره الله پاک خو هسې نه وایي چې مبارکن د برکت شی دی دا څونه لوی برکت دی چې ورته مخامخ شي ګناهونه راکاږي او رسول الله مبارک فرمایي ګناه تور کړی او حضور پاک فرمایي وی د قیامت پر ورځ د دې حجر اسود به سترګې له عینان سترګې به نظر به پې کوي او جبه به په هغې به خبرې کوي باقاعده سترګې او خبرې سترګو به لیدل کوي او په ژبه به خبرې کوي او چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره ځکه مشرکان هم پکې طواف کړی دی او دی ښکل کړی دی چې چا په صحیح طریقه د الله د رضا دپاره د دې حجر اسود ښکلا کړې ده اشاره یې ورته کړې ده ولې ګوتې وړي دي ښکل کړی دی نو هغه له به د خدای په دربار کې ګویي کوي چې دې سړي زما تعظیم کړی دی ستا په مخ الله د ده ښکل کړی د ما له لاس سره وړلی دی د ما ته د لرې دی نه اشاره کړی دا لوی برکتي کاڼ دا پکې آدم علیه السلام کې اوس هم دومره رشي په حجر اسود چې څوک ورنږدې کېدی شي د دنیا خلق چل خو چاله نه وردي د دنیا خلق پرې راغونډ شي یو له زور کوي بل له زور ورکوي هغه چغې جوړې کړي چې د حد نه بیا زنانه د سړو په دې منځ کې ورغلي او داسې زنانه د سړو په دې جد کې انختي یقین په خدای کې بېادبي دې معافي چې خپل ښځه او خپل خاوند داسې یو بل سره جوخت نی لکه په دغه جد کې چې دا پردو سړو په منځ کې دا ښځه انختي یو طرف نم سړي او بل طرف نم سړي او لوپټه د ډېرو زنانو نه غورځېدلي سر یې ببر شوی وي او چغې وباسي دا زنانه چې ګیره شي چغې کې یو لوی غوبل یې جوړ کړي او دارنګې سړي زور کوي په ملتزم کې ښځه به راشي ته به یې ګنې سړی راپسې شاته ولاړ دی او ته به ښه مدیدار ولاړې او الله ته به سوال کوي او ښځه به راشي او د پورې به جوخته وجنګېږي او تاله به زور درکوي چې اخوا شه چې زه پکې سر وردن نه کړم ته به یې ګنې سړی دی چې را دې خوا شه وګورې ښځه به د خدای په کور کې دا ګناه ولې دا خلک کوي دا ملتزم کې ودرېدل مستحب دي او دا ښځه او سړي یو بل سره جنګېدل حرام دي حجر اسود ښکلول مستحب دي او دا یو بل سر پټیل کې یو بل ته ضرر رسول یو بل له دیکې ورکول او ښځو سره یو ځای وردن نه کېدل په خدای مې د قسمي حرام دي نو دا قمقل سړی چې د مستحب دپاره حرام کار کوي یو لوی مولوي صاحب وفات شوی دی ډېر لوی سړی لوی عالم و الله دې وبخي نوم یې درته نه ما ته یو ځل وي مولانا د زوی نوم یې واغشوي د هغه مور راته وایي چې حجر اسود را باندې ښکل کړه وی ما ورته وایي چې ګوره زیاتې مه کوه او د سړو ده وایي چې دا مې پړار ماني په ما خامخا ښکلی وی بوم یې تلل وی چې بوم یې تله حجر اسود ته مې ورنږدې کړه وی هغه کاسه ده که نه داسې سپینو زرو کاسه د دې حجر اسود نه ګیر چاپېره تاو ده په هغې کې سړی سر وردن نه کړي هغه په لاس ونیسي وی هغې کې مې وله سر وردن نه کړ چې حجر اسود ښکل کړي وي ښه زور مې ولا سر نه ورکړه او ښه مې ورجوخته کړه چې حجر اسود ښکل کړي وی ښکلې کړه زه ترې راووتم بیا خو راوتو کې ځان له مسله ده بیا به ځان وباسئ بیا به لاندې خپې اړه مې کړې او زور به لګی چې زه وسوځم نو زه یو طرف ته ووتم او دا ښځه مې بل طرف ته ووته خیر طواف ما مو که هغې به هم کړي چې کله بلډینګ ته راله نو ما ورته وایي چې خوند دې وکړه حجر اسود دې ښکل کړه څونه رش وټیلو وی ما ته وایي چې ما کوم ځای ښکل کړ ما وی د پلانکۍ لور ما له دې بیخ وویسته ما بوتلې پټیل کې مې ورنږدې کړې سر مې دله په کاسه کې وردن نه کړه شونډې مې پې درته کېښودې او بیا مې چې ما ښکل نه کړه وی زه دې کوم ځای وي چې هلته دې نږدې کړو زه دې پرېښودم او بله ښځه دې ونیوه
او د هغې سر دې وردن نه که زه دې په دې پرېښودم پردی ښځې له سر وردن نه که په هغې دې ښکل کو موږ دې داسې پرېښو داسې رش دی داسې ټیل دی چې سړی خپل او پردی پکې نه پېژنې دا مې درته یو اندازه وښوله چې داسې ټیل دی چې خپل او پردی پکې نه پېژنې چې دا د ما خپله ښځه ده او که دا مې پردی ښځه ده او چغې وایي دا ښځې زه ورته یم یا د خدای نیکبختیانو دې خوا شی مه کوې ما په خپله پښتنه ښځه وه ما یې ګوره مه کوه داسې وایي تاسو خوا شی کړه دې له څه جواب ورکړي نو ګوره د مارونو زنانه له خو بالکل نه دي پکار زه به راته یو مزېدار خشته مثال درکمه تاسو به مطمئن شوئ رسول الله مبارک بیت الله شریف ته ننوت او واپس راووت په بیت الله شریف کې 2 رکعته لمونځ او چې واپس راووت نو څه وایي یاره وایي ارمان دی چې داخل شوی نوم نه ښه به وه الله ولې اتعبت امتي امت مې په لوی مشکلاتو کې واچو امت به مې څه وایي هغې به وایي چې حضور پاک درنه شوي دي مونږ هم درنه کېږو او دا ټول امت خو درنه کېدی نه شي امت مې پریشانه کې واچي او بی بی عایشه ورته څه وایي وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که وایي ښه نو که دننه کولی شو که نه ما ور دننه که دننه کولی خو چابیانې د حضور پاک په قبضه کې دي صحابي له یې ورکړي دي خو پیغمبر ورکړي دي چې هغه وایي کولاو کې د ما بیبي ورځي چا انکار کولی شي اوس که یو بادشاه وایي چې د ما بیبي ورځي څوک انکار کولی شي نو عایشې ورته وایي د الله رسوله ما بیت الله ته دننه که څومره د خوشحالۍ خبره ده څومره د عزت خبره ده چې ور دننه شوې وي 2 رکعات یې کړي نو د مټه یې ونیوله نوری وسته حتو املا د بیت الله نه بار چې کوم ځای دی د نابي مبارکې لاندې وایي عایشې دلته 2 رکعاته لمونځ وکړه دا د بیت الله عیسه ده دننه یې نه کړه ښځې خفه نه شي چې عایشه دننه تلې ده موږ ولې دننه لا نه ښځې به ووایي چې دې ځای کې رسول الله مبارک عایشه صدیقه راوستې لمونځ یې پرې کړی دی دلته موږ هم لمونځ وکړو دا نه دي ثابت په یو کتاب حدیث کې ما ته نه دي معلوم که تاسو ته معلوم ما ته نه کېدی شي وي خو ما ته نه دي معلوم چې یو ام المؤمنین د مسلمانانو مور تلي او حجر اسود یې ښکل کړي بلکې حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته حضور پاک فرمایي وی توفي من وراء الناس چې طواف کوي د خلکو شاته کوه شاته کوه نن سبا به ښځې رانږدې شي د حج بیت الله په خوا کې په هغه ټیل کې په خدای یقین وکړه په دې سړو کې ورنه نوځي بس یا د خدای نیکبختي ثواب ګټئ او که عذاب ګټئ ښځې هسې هم ډېرې شوي دي او چې خلک ځي نو یو ښځ سړی ځان سره لس بوځي او ښځې به ډېرېږي خفه کېږي ما خوشحاله شئ رسول الله مبارک فرمایي وي قیامت طرف ته چې زمانه نږدې کېږي ښځې به ډېرېږي او اخره زمانه کې به ښځې دومره ډېرې شي چې د یو سړي په سر به 50 ښځي